بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رب زدنا علما ګرمنګ دا خبره تر کړو چې مطلق او مقید نو مقید ها مقید تنه دا هغه ته ویل کېږي چې بای باندې قید لګول شوی به چې قید لګول کېږي نو دا غي یو څو دغه دي یا خود سی وی چې قید لګول شوی د نواسخ په ذریعہ سره یا قید لګول شوی د مفاعیل خمسو په ذریعہ سره یا بل قید لګول شوی د حروف شرطیه د ودینه او بیا ویل چې د ادوات شرط مکمل باز خو تاسو په علم النحو کې دین دا بکړی چې دا کم کم دیو د صد پار راځي دا ټول ارڅ تاسو د وکړی نه او دلته کې صرف د دریو ادوات شرط مبارکه خبر اتر کوي د ان د اذا او د لو مبارکه او د دریو مبارکه دا خبره کوي چې لکه د دې قصده سي خصوصیت او د خبرې بګی دي چې داغه په علم البلاغت کې لحاظ ساتل کېږي ناوله فرق ویلو د ان اذا او د لو چې ان او اذا د دوه راځي د مستقبل د شرط لپاره او لو چې د راځي د ماضي د شرط لپاره ان او اذا راځي د مستقبل شرط لپاره یعنی موږ د مستقبل د معنی کې یو خبره موږ مشروط کو نه هغه راځي په ان سره او په اذا سره اګه په ماضي زمانه کې په تیرشي زمانه کې ته یو سیچن دا شرط لګي نه د لپاره راځي لو او د دې لپاره مثال نه لګي چې کړه وي یا استغيث او يغاث بما ان کلمول نه لګي ان د شرط لپاره راغله ده شرط مستقبل لپاره رسو د فعل مضارع یستغيث راغله ده او اذا تنه اذا ترد الى قليل تقنع نو اذا دا راغله د شرط استقبال لپاره رسو د فعل مضارع راغله او لو ولو علم الله فيهم خيرا او لو شاء لهداكم دلګي د لو د ماضي لپاره راغله د رسو د فعل ماضي راغله به دا خبره کړي وا چې لکه اصل کې دا دا چې د یو ذهن کې معنا راځي بیا د غیر لپاره الفاظ راځي نو کم لو چې د لو نو رسو ماضي کلمه استعمالېږي او د ان او د اذا نو رسو با فعل مضارع استعمالېږي دا خبره کړو بیا دا خبره کړو چې د ان او اذا په خپل منځ کې فرق دار د ان او اذا په خپل منځ کې فرق دار چې دا ان په هغه کې استعمالېږي کوم ځای کې خبره یقیني نه وي ان په هغه ځای کې استعمالېږي کله چې خبره یقیني نه وي او اذا په هغه ځای کې استعمالېږي کله چې خبره یقیني وي نو لکه ماضي او استقبال مضارع په دې کې د ماضي چې دا کنه د مضارع په نسبت باندې د مستقبل په مقابله کې دا چې نه دا یقیني ده ماضي یقیني دغه تیر شوی زمانه چې دا یقیني نه راتلونکي پته نه لګي چې کیږي بکنه بکیږي نو د ان سره بخواته مضارع راځي او د اذا سره بخواته جندا ماضي راځي پوه شو به باندې مکه خدا خبروش ولا چې د مستقبل شرط لپاره چې د مستقبل لپاره شرط نه لپاره ان او اذا راځي اوس که په دې ځایونو کې د اذا نو وروسته که ماضي هم رااله هغه ماضي به بیا په معنی استقبال باندې ښه کله ماضي نه وروسته د اذا نو وروسته ماضي راغله نو دا ماضي معنی به موږ په استقبال سره کوو لګل مثال ولو ان ابرأ من مرضي اتصدق ب1000 دینار نو دې خبره ده چې لګي د شک ده چې زب جوړېږم کنه به ان ابرأ من مرضي اتصدق ب1000 دینار او کدم ماضي استعمال کړه نو اذا برئت من مرضي جو عليه السلام په دې پوه شو تاسو نو درې ان سرخواته چې کنه دا به فعل مضارع استعمالېږي دا سرخواته ماضي به استعمالېږي اوس مکه وته دا خبر وکړه چې دا اذا راځي د مستقبل شرط لپاره نو دلته هم دا اذا تنن دا په مستقبل شرط لپاره راځي اگر چې په ماضي باندې داخل شي غو معنی هم د استقبال کوم اگر ته اذا برئت من مرضي اتصدق ب1000 دینار کچرته ز د دې مرض نه خشومه نو زه یا لکه قران مجید کې اذا جاء نصر الله والفتح نو اذا جاء معنی سره کله چې راشي امداد الله زمانه کله چې راغله وو لکه اذا د استقبال د شرط فرض اگر چې په ماضي داخل شي لکه څومره چې قیامت احوال دی قران مجید کې اذا وقعت الواقعه اذا نفخ في الصور نفخه واحده اذا رجت الارض رجا
اذا زلزلت الارض زلزالها نو دا اذا ده اذا بغیراله اذا سبا اگر چې په ماضی باندې داخل شي خو فائدې دا چې لکه څنګه اذا چې دا په یقیني سیس باندې داخليږي څنګه چې ماضی د یقین لپاره راځي دا قشن دی اذا چې دا هم د یقین لپاره راځي په دې باندې پوه شئ تاسو ها په ان او په اذا کې فرق تاسو معلوم کو ان چې دا په هغه سیس کې راځي چې داغه وقوع یقیني نه وي یعنی دې به شک کوونکی او اذا باغ د استعمالي کې کله چې داغه واقع کېدل څه وي یقیني پوه شئ دې باندې دیو جنا اذا سره ماضی راځي او د مضارع سره دا ان سره چې دا سره راځي مضارع راځي لکه قران مجید کې راغلي لپاره مثال ذکر کړل دی اذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصيبهم سيئه يطيروا بموسى نو دلته دا په دوه باندې حالات بار راځي دا حالات چې دا په بار راځي نه الله پاک الګي اذا استعمال کو د اذا سره ماضی څخه هم استعمال کړل و اذا جاءتهم الحسنه کله چې راشي دي ته ډېر حالتونه دي چې لکه الحسنه په دې کې د الف لام جنسي دی نو مراد ډېر حالتونه دي خوشاله حالتونه او کله چې راشي دي ته تکلیف ان تصيبهم سيئه لکه سيئه یو ذکر کړی دی او ان ذکر کړی دی چې دا په فعل مضارع د شک د پر راځي او ان چې نه دالکه په هغه احوالو کې راځي کوم چې نادر الوقوع احوال نادره کله کله واقع کیږي او دا اذا په هغه ځای کې استعماليږي کم ځګونه چې کثیر الوقوع هغه باندې پوه شو تاسو ها نګورا په ان او په اذا کې یو فرق خدا شو چې ان دا پاره د شک راځي او اذا چې دا لپاره د یقین راځي او د ان ورسو مضارع او د اذا ورسو بسوي ماضي او اگر چې ماضي راشي خدا او په معنا څه باندې د استقبال باندې وي اگر چې ماضي راشي په معنی ور څه باندې بل دا خبر وشول چې دا ان چې دا په نادر الوقوع احوال نادره کې استعماليږي او رسو به فعل مضارع راځي او اذا په احوال کثیرو کې استعماليږي او رسو به فعل ماضي راځي لکه فاذا جاءتم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه په دې باندې پوه شئ تاسو ها او لو در شرط پر راځي او په معنا ماضي کې صحیح شولا بیا دا چیرې موږ ولا جمله پرې شرط او په جزا کې اصل چې هغه جواب دی نه جزا ده یعنی جملې ته چې موږ وای جمله شرطیه ته موږ جمله شرطیه خبريه وای او جمله شرطیه انشائیه ورته وای نو ته به جواب ته وګوره جزا ته وګوره کچرته په شرط او په جزا کې دا جزا جمله خبريه وا جو ټول جملې ته به جمله شرطیه خبريه اگر په شرط او په جزا کې دا جزا دا خبري وا جو ټول جملې ته جمله شرطیه خبريه د جمله شرطیه خبريه لپاره مثال دلته کې په دې کتاب کې ذکر کړی دی چې ان اجتهاد زید اکرمته یعنی که زید مهنت وکړو نو زه به هغه اکرام کوم مطلب دا دی چې لکه زبر دی زید دا اکرام به هله کومه چې کله د اجتهاد وکړي کوشش وکړي چې کوشش نه کړه نه لکه زه اکرام نه کوم نه دلته کې اوس لګي دا جواب یا جزا دا چې دا اکرمته جمله خبریه ده نو ټول جملې ته موږ جمله شرطیه خبریه او کچرتا د دې په ځای باندې جزا جمله انشائیه وا نه په مثال ان اجتهاد زید فاکرمه کجره دا زید چې نه دا اجتهاد وکي نو تبه دا اکرام وکي نو دلته دا اکرم هو چې نه دا جمله انشائیه ټول جملې ته جمله شرطیه انشائیه وایي په دې باندې پوه شئ دا پوره ده کنه مخکې به زوم نه ها دا بیات کې خصيخه سبا نه دوه کنه بیا وګورئ